رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې یو وخت یو ساعت داسې دی چې په دې کې الله جل شانه د خپلو بندګانو دعاګانې قبلوي. یعنی د جمعې مبارکې په ورځ باندې کوم مسلمان چې دعا په دغه وخت کې وغواړي نو الله جل شانه به د دعا خامخا قبلوي. نو لہذا هغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې دی او په دغه وخت کې دعاګانې قبليږي، هغه وخت په دې کې تقریبا 40 اقوال دي. حدیث کې خو راغلي دي، خو بیا پکې علماو ډیر بحث کړی چې دغه وخت کوم وخت دی، د مازدیګر وخت دی، د ماسپښین وخت دی، د سحر وخت دی، د خطبې وخت دی. تقریبا 40 اقوال دي پکې، 40 اقوال. نو لہذا زه تاسو ته هغه وخت ښودل غواړم چې په هغې کې اکثر علما متفق دي، یعنی ډیر شه علما په دې خبره باندې اتفاق کوي چې دغه وخت دا د مازدیګر وخت دی. د مازدیګر وخت کې به بیا څنګه دعا به څنګه غواړي او په کومه طریقه به غواړي او په کم وخت کې به غواړي. د مازدیګر خو ډیر لوی وخت دی. نو لہذا طریقه علماء کرامو دا خو